ولېږل وی کله چې دی په سر باندې دا دړی نوې دا ټوپۍ پکدا چې به هغه ټوپۍ په سر باندې کېښودله نو سر دړ به یې ښه شو. یو ورځ هغه ټوپۍ وکتله چې دې کې دننه څه پراته دي چې په سر یې کېدم نو د سر دړ مې ښه شي. هغه چې راواغستل او هغې کې وکتل نو هغې کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. صرف چې قرآن شروع کیږي نو د سوره فاتحې نه مخکې صرف لیکلي د هر صورت نه مخکې په قرآن کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. هغې کې صرف بسم الله وه نو چې سړی لا بسم الله ووایي بیا ورپسې صورت ووایي بیا ورپسې بسم الله ووایي بیا بل صورت ووایي او بیا بسم الله وایي او بیا بل صورت وایي نو قرآن کریم کې 114 صورتونه دي. نو چې سړی 114 صورتونه یوازې یو ځل نه بار بار وایي او هغه زده کړي او هغه ذهن ته کوز کړي او د هغې حرکات او سکنات زده کړي نو چې د دې به څومره برکت وي. حدیث مبارک کې راځي چې دا یو کاغذ په لاره ارتو شي او په هغې باندې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. الله تبارک و تعالی فرشتو ته وی د دې کاغذ نه ګیره ور واچوئ. دې کاغذ نه ګیر چاپیره ملایک ولاړي او ګیره یې ور اچولي. هغې پورې ملایکو ګیره ور اچولي چې د څو پورې د دې کاغذ اوچتونکی نه راغلی. نو چې یو کس راشي او هغه کاغذ اوچت کي نو الله تبارک و تعالی فرشتو ته وایي وی ستاسو ډیوټي ختمه شوله. تاسو چې ما دې لار کې ودرولي وی او تاسو چې ولاړې وی نو دا دی بسم الله ته ما ودرولي وی. هغه بسم الله یو کس اوچته کړه نو ستاسو ډیوټي ختمه شوله او دې کس له په علیین کې یوه مرتبه ولیکئ. صرف په بسم الله باندې دله په علیین کې یوه مرتبه ولیکئ. چې د یوي بسم الله نه دومره ملایکو ګیره ور اچولي چې سړی قرآن وایي چې څومره ملایکو به ګیره ور اچولي او بیا چې د قرآن ختم وي نو چې څومره ملایک به دې ته حاضري کوي. نو د قرآن تلاوت ډیر کوو او قرآن لولو. لبید ابن ربیعه دا یو شاعر د عربو ډیر ښه شاعران تیر شوي. د یو ورځ یو شعر ولیکو د کعبې د پاسه یې داسې را ځوړند کړو. دا به د هغې یو دغه شاعرانو